ګرانو کتونکو میا پیروز شاه ویلفیئر سوسائٹی مردان روڈ नियर 400 फ्लोर मिल सरडीरी 0395 97 په دې باندې به نور دغه ټول نمبر وي د خپل ځان لپاره دا ډېر غنیمت خوش قسمتي ګڼم چې خپله یو فلاحي اداره الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن رجسټر چلوم او نن چې زه کومې دغه یتیمخانې ته راځم د دې دپاره زما سلیکشن زما خوښي ما راوستل او نن تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کول نو زه د خپل رب ډېره مهرباني او بیا داسې یو ځای لکه زما په کې دا ونډه شوله چې زما په وجه باندې څونه جینکۍ ما سره ډېرې رابطې کوي چې یتیمان دي خو ما ته داسې ځای نه میلاوېده زمونږ یتیمخانه چې ده د هغې کې لکان جینکۍ بیا هغې صرف دروازې تعلیم ورکوو د شپې دغه ساتلی نه شو نو داسې ځای 400 کې داسې یو یتیمخانه شته چې دا ټولې کمرې وړو سره به خبرې کوم د هر څه به درته تاسو ښایم صرف د 100 روپو سټامپ باندې ته خپله بچی یتیم راوستی شي دلته داخلولی شي د الله نه الله خوراک و زبردست رخایش او بیا چې کوم دی نو دغه یتیمانو بچو ته تعلیم سره سره دغه رخایش چې کوم دی نو دغه ورکړی کېږي نو بالکل راتلی شي زما سره اوسئ نور پروګرام درته ښیم او دا سره مخکې شیر کړي ګرانو کتونکو سلامونه کوم الف خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی په سرډیرو کې موجود یم د خپل ژوند او د صحافت هغه ړومبنۍ یو اداره وینم چېرته چې بچیانو ته تعلیم ورکړی کېږي چېرته چې بچیانو ته دیني تعلیم سره سره په یو نجي ښه نه ښه سکول کې داخلي ورکړی کېږي او دغه بچیان چې بیا لوی شي نو د هغوی ودونه خوم کوي دغه انسان دغه خدا ترسه انسان دا خدایي خدمتګار چې دغه اولاد نشته خو دغه بچیانې چې هغه یتیمانې دي دغه بچیانې چې هغه اسیرانې دي د چا پکې والدین د سره شته دي نه د څه پکې میاندې چې کوم دی نو هغه ژوندی دي او هغوی دپاره یو ډېر زبردست بلډینګ ډېر کلو کمرې جوړې کړي دي او په دغه کمرو کې هغوی دپاره د کټونو بندوبست شوی دی هغوی ته د یخ اوبو د ګرمو اوبو ښکلې ښکلې خوراکونه ورسره کپړې پیزار هېڅ قسمه تر دې دمه دغه میا صاحب نه د چا نه ډونیشن غوښتی دی او نه لا تر دې دمه چا ورسره ډونیشن کړی دی خو دلته کې د هغوی د سکول هم انتظام شته سوچ یې شته خو هغه وایي چې یاره دا بچیانې زیاتې شي نو بیا به خپل سکول چې کوم دی نو هغه شروع کوو د تیرو 2 کالو راسي دغه ماشومانو ته هغوی زبردست تعلیم ورکوي زبردست سهولیات ورکوي او موږ چې د څونه بچیانو سره خبرې اترې وکړې ستاسو د وړاندې به ورسره اوس بیا هم خبرې کوو نو هغوی وایي چې موږ د خپلو والدینو کمی چې کومه ده نه ده محسوس کړې ورسره زما شاته چې دا کم رور ولاړ دی د ده نوم عدنان دی او دې تنګي تحصیل سره تعلق ساتي د دوی کورواله چې کومه ده هغه دې ځای کې میډم ده نو دغه بچیانې د دغه ښځه او خاوند د دغه رور داسې صفت کوي او داسې ورته خوشحاله دي چې موږ دلته کې د والدینو کمی نه ده محسوسه کړې او موږ ته هغه ټوله مینه راکړې کېږي کوم چې موږ ته پلار راکوله نو ګرانو کتونکو 2 کاله چې کومه ده دغه یتیمخانه داسې پټه وه او ما سره د تېرو 4 میاشتو نه په رابطه کې او 4 میاشتې پس چې کوم دی نو زه نن دغه یتیمخانې ته رورسېدلم خپله غلطي او خپل کوتاهي چې کوم دی هغه دلته کې تسلیموم چې مخکې راغلی وي خو کله هغه ادارې ته به ځي یا هغه اداره چې هغه د ډونیشن طلب کوي هغه چې کوم دی نو یاره خساره کې ده یاره پیسو کمې دي نه دغه اداره چې کومه ده دغه وایي ماشومان راولئ چې څونه جینکۍ وي هغه دې راشي او دلته کې د خپل تعلیم دیني دنیاوي لکه داسې کور کې چې چا 6 لوریانې دي د چا 8 لوریانې دي خو هغوی د دین نه چې کوم دی نو محرومه دي یعنې د قرآن سبق یې خم نه دی ویلی هغه بچې په پردي کورونو کې خدمت یې کوي په هغوی تشدد کېږي نو هغه دغه میا صاحب سره به کله میلاویږم او د میلاوېدو قابل انسان دی هغه خپله بچي نشته دی خو دا بچیانې خپل بچي وي دا زما بچي دی که نه داسې داسې خبره ده نو دا یو ډېر زبردست دغه دی د دې دا کلو میدان به درته ښیم چې دا ډېر په لوی ایریا کې دا یتیمخانه ده داسې غټ میدان او دا یو په مین روډ باندې په کمل شهر ځمکه کې نو دا بچیانې دي بچیانو خوشحاله او جی نوم دې څه دی نوبه د کوم ځای وزیرستان ښه بچي درته ووایه چې دلته کې د پلار هغه کمې محسوسې نه تعلیم ښه سکول کې سبق وی
د دیني چې کومه ده لکه د دین سبق نه مدرسه څوک راځي دله او کپړې پیزار راکې یار څه او خوراک راکې ستا والد صاحب په څه کې وفات شوی په خپله او نو بیا ته دا ځای چوک و دلته څنګه رالي دا زمونږ اسد کار صاحب و نو هغه زما ورور ته ووي دغه زمونږ تیارینګ وکړو وي دغه وي زما مې ته ووي که تا خپل لوریانو مدرسې ته داخله وي داخله یې کړې داسې پلار مړ دی تاسو څو خویندې یوئ دوه او دلته دوه یې بچي ته رقم دی چیراټ چیراټ چراټ وا خوشحاله دلته او هر څه ملاویږي او ته څه خفه نن د جوړ خوراک نه دی کړی درکړی میډم دې خیال ساتي صحیح وایه او انکل او چې میا صاحب راشي نو څه وایي ته بچي وي خوشحاله یې که نه او راته وایي دغه خفه کېږي ما خپل سبق وایي زه ستاسو پلار په ځای یم ستاسو پلار په ځای یم ته خوشحاله د کوم ځای نالشا قلعه شریفه ها زمونږ د کلي ښه بچي ته کوم ځای پېښور خوشحاله څویم کې دویم کې او دغه شانتي دیني سبق هم وی ته د ګوډۍ د کوم ځای یې وزیرستان ستا مولوي صاحب وفات شوي دلته خوشحاله یې بچي خوشحاله سبق وی او مور پلار کمی محسوسې نه مور هم دلته شته پلار هم شته او او کور ته کله مور دله راځي او راځي دلته راځي بچي څه به وي په دې مقابلینو څه دی کوم ځای تاسو زما نوم انم دی زه د پېښور یم مونږ ته دلته هېڅ کمي نشته زمونږ سکول هم پرایویټ سکول وایو او دیني تعلیم هم دی ټیوشن د هر څه انتظام دلته کې شته دی او پلار دې په خپل مرګ وفات شوی حاجي ایب هغه بیمار و اوس دویم کې سبق وی 5 کې خو چېرې دا یتیمخانه نه وه یا داسې موقع نه وه نو تا مخکې سبق ویلی شو نه دی شوی خوراک څښاک هر څه میلاویږي حاجي صحیح ګرانو کتونکو ډېر دوی ته به موږ انشاءالله اوس د ګنډلو چل ښایو لکه دغه مشینان وله موږ اخیستي دي چې دا څنګه بوټي بوټي راښه کېږي دوی له موږ د ګنډلو چل د بورقو د کپړو چل به ورته انشاءالله ښایو ستا نوم عدنان دی جی عدنان څومره وخت نه دلته یې زما خو دا 2 کاله شو او تحصیل زنګي سره تعلق ساتم او به دا زما بچي دي دوی له خوراک مراک څه دوی له چې خوراک څه پخوا هغه موږ هم خورو دوی هم خوري او یو کټوۍ پخوي او بس هغه دوی ټول یو شي او فرق پکې نه چې لکه دا موږ ځان له ښه څیز وخورو دوی له هم خراب وخورو اوس تاسو کتی شئ باقاعده چې څه دوی خوري به موږ هم نور کې چې لکه سکول بالکل هر یو څیز سکول ته سهار همدار حاله ورسره دي او بله حاله ما چې ټوټ کېږي بله حاله یې راولي ګاډې دي نه لبدې کې نږدې پیاده سکول نږدې دي جی دا مشینان دي که نه دا ګرانو کتونکو مشینان د بلډنګ ته وګوره دلته دې بلډنګ کې چې ګرځې دا وګوره څومره زبردست بلډنګ چې کوم دی نو هغه جوړ شوی دی دا باقاعده چې کوم دی نو دا دوی ته مشینان روړي دي په دې ورته چلونه ښیي بالکل په دې به ورته انشاءالله موږ دا کوم ماشومان چې تکړه کېږي هغوی ته موږ ورسره چلونه ښایي لګیو ورسره باقاعده جی دا د سلایي والا دی او دا مشین چې کوم پروت دی دا د ټایپ والا دی په دې باندې کومه تاسو دا کورنۍ بورقۍ چې کوم ورته ویلی شي ټوپۍ والا بورقۍ نو دا باندې هغې ورته دا بورقۍ هغه کار دا جوړېږي دا جی نو دا د ماشومانو د دغه دپاره چې لکه دوی کسان له واده شي کم از کم چې په خاوند باندې دا بوج دي دا دغه نه دا به خپل مطلب چې لږ ټک ټوک کار کولی شي ټک ټوک کار به کوي هسې ګرانو کتونکو یو کمره هم درته ښایو دا د هم د دې چې کوم دی نو سامانونه دي څنګه چې اسرای کمره ده دا د اسرای کمره دا اسرای کمره ده او سره چې کوم دی دا یونیفارم هم چینج کوي داسې پریکټیکلي په دې فوټیج کې به تاسو ګورئ د دغه یتیمخانې خو بیا خو هم دلته کې چې کوم دی نو دا یو کمره درته ښایو د هرې کمرې دا حال دی ګرانو کتونکو چې کومې کمرې ته ځئ نو زه به تاسو ته څه ویم چې صرف د الله رضا ده دا حقیقت کې د الله رضا چې کومه ده چې زه د میا صاحب څونه ستاینه وکړم چې په دې دنیا د بیا چا د مخ آباده ده داسې خلک هم په دغې دنیا کې شته دي چې غواړي
چې خلکو ماشومانو ته پیدا هم ورکو. دلته فریزر وغیره د دوی لپاره پروت دی، دا واشنګ ماشین ډرایر لکه دوه واشنګ ماشین مته پر کېږي او فرج فریزر باقاعده د اورې د هغه لپاره مطلب د سبزۍ یا ترکارۍ ښودو لپاره دا واشنګ ماشین ډرایر که نه هر یو څیز ورته لږ واه هېڅ داسې کمی نشته څنګه چې خپل کور کې وي. دا وګوره دا یو کمره داسې وګورو چې که نه دې کې دا ټولې ماشومانې چې کوم دی نو هغه وده کېږي. دا ښه زبردست ځای دی د ټولو او بس مرګ شته مرګ حق دی خو د پلار کمې چې کوم دی نه هغه دغه شانتې خلکه دا ډېر کم خلک کوي. ښه ګرانو کتونکو بار ډېر غټ ځای دی دا درته اوس ښیم خو داسې کچن ته م راولمه دې کې غورې هېڅ موږ دا اچانک راغلی مو دا بالکل پریکټیکلي چې دلته کې 40 غنټې راځي نو همدغه وی او دغه چې کوم دی نو دا د دوی کچن دی خوراک دا دی دا سالن چې کوم دی نو دا زموږ په خپل هم خوراک دی او دا د ماشومان هم دا خوراک چې کوي نو لکه دا خوراک دلته کې میا صاحب وایي چې په یو سیس کې پاتې ښه ګرانو کتونکو دغه ماشومان دا وګوره ښه په ګیټ دننه ښه غټ دغه دی بیا دې میدان ته راشه دا ګیس بجلی هر سیسټم شته دی خو بیا هم چې چېرته کې دغه شي نو دا ارضي خشاکونه ښه ډېر پراته دي دا وګورئ دا خشاکونه پراته دي وګوره ښه دغه تنور دی ورسره او ورسره چې کوم دی نو دغه ګیټ باندې ښه بند په دې چې رانوځي او دا ورسره ښه غټ میدان دی او چې دې خوا ته م ځئ نو ښه ډېرې کمرې دي نو ډېر زبردست ځای ورکړی دا کمرشل ایریا ده. خو ګرانو کتونکو زمونږ به څه په کار راځي دلته به هم کردار پاتې کېږي او اکثر چې کوم دی سړی مړ شي نو مونږ یې یادو که نه نو دا مونږ یو ځای کې موجود او عدنان چې کوم دی نو ما سره د خولې نه بس یو وپوته ویروي داسې یو یتیم خانه نو هغې کې 4 میاشتې دغه شانته تېرې شولې خو کله به عدنان نو کله به زه نو ما نو هغه زمونږ رابطه نه کېده چې یار دې ته خو به زه ځم او دا به چې کوم دی نو دا زه ګورم او خلکو ته ومیم نو ګرانو کتونکو دا ویډیو سره شیر کې په کومو کورونو کې یتیمانې جینکې وي په دغه دننه چې کوم دی په دې ګیټ دننه صرف ښځې سړي نشته. عدنان دی خو د عدنان کوروالا چې کومه ده نو دلته کې میډم ده بیا ورسره 3 خالاګانې دي. د زنانو یتیمخانه چلول دا ډېره ګرانه ده خو چې لالچ وي لکه میا صاحب دا 2 کاله دلته کې خوراک څښاک دا یو شمېر ماشومان دا څه شته دي څه نشته دی ښه نو دا یو شمېر ماشومان ته تعلیم دنیاوي دینی او ورسره خوراک کپړې پیزار او داسې څوک راځي نو دلته کې په دې باندې د موبایل نمبر شته دی په دغه موبایل نمبر باندې ایخ په نیغه رابطه کوئ او خپل بچیان چې کوم دی اعلی نه اعلی تعلیم یافته او د هغې نه پس چې کوم دی د ودونو پروګرام یې خو هم د دوی دی دغه دوی سره اګریمنټ کېږي. خو عدنان دا راته ووایه چې ماشوم دلته کې تاسو داخلوئ د هغې دپاره څه شرایط دا موږ خو چې دلته کم ماشوم راځي نو هغوی سره صرف د 100 روپو سټامپ دا کوو او ورسره یو 2 تصویره او د پلار چې کوم یا ډیټ سرټیفیکیټ ضروري دی چې هغه دلته موږ سره یې که نه نو کم از کم مثال له څوک تپوس کولی شي یا څوک سرکاري دغه راتلی شي زموږ کاغذات ورته برابر وي دغه یو دغه کم از کم تقریبا 200 روپۍ خرچه پرې نه راځي او مور به ورسره راځي مور ورسره راشي یا که د هغوی نیا وي یا د هغوی ترور وي او ورسره راشي نو دلته موږ ته پرېږده بیا ته هغوی بېغمه یو زموږ ذمهواري او جي د شپې دا قلا ته وګورئ نور دا ډېر هر یو څیز په خپله ورسره پراته وي لکه دا نه چې یو سړی وایي چې یاره دا موږ د الله په اسره پرېږدي د الله په اسره باندې ټیک ته سړی پرېږدي خو په خپله هم ورسره پراته وي نه دغه خبره شته دی ګرانو کتونکو هغه ټول سهولیات شته ګوره د یتیمخانې دننه دا بیل ګیټ دی دا چې کوم دی نو د دوی د میلمنو دپاره دا بار چې کوم دی یو سړی میلاویږي نو بار دا بیل ځای دی دلته کې وي په هغې باندې هغه ماشومان چې کوم دی هغه ولاړ دي او دغه تاسو وینئ چې دې کې څه ماشومان نشته بچیانو ځئ خپلو کمرو ته ښه خپلو کمرو ته ځئ دا ګرانو کتونکو د دې ځای نه درته غونډ بلډنګ ښیم چې دا زبردستې کمرې جوړې شوي دي او ټول ټیلونه چې کوم دی ورته اچولي دي باران او دغه وګورئ بوټي او ټول سیسټم چې کوم دی شته نو میا صاحب سلام درته کوم په دواړو لاسو او یقینا چې په ټوله ضلع 400 کې خلکو له خدای پاک ډېره ورکړې ده نصیب دي شي خو داسې بهیلان شته چې صرف چوکیداري یې کوي چوکیداري او دا الله سره تجارت دی نن به د میا صاحب ضمیر خوشحالي چې خدای ولې داسې بچي ورکړي وي او د هغوی کور والا ټول خو به راځي که نه دا نه
دلته کې راځي نو دلته خوا کې ورسره کور دی خوا کې داسې لرې ځای نه ده په خپل کور کې هغه ځای ورکړی دی نو ګرانو کتونکو تاسو راځئ میا صاحب سره ملاوېدی شئ داسې څه خپله ونډه پکې چوئ نو دا الله سره تجارت دی نو هغه بالکل راتلی شي او دلته ملاوېدی شي په خپله باندې